دا زړې ښځې په پښتنو کې او دا زاړه پیران جاهلان او دا زاړه قمقل خلک دا خبرې اوس هم کوي. اوس هم ماله یو نوجوان راغلی هغه چې د زړه بیمار دی وی راته چا وی چې په تا جادو چا کړی ما دروغ یې درته وی جادو خو دلته اړو چاله ورځي نه او چې څوک وایي دا دروغجن دی او په تا ولې جادو کوي تاسې چې چا پلار دی وژلی دی که چا ښځه دې تختولې ده بیماري راځي د زړه بیماري راځي د سر بیماري راځي نو دا زړی ښځې سړي ته وایي په تا پیریان دی که خېټه یې خوشم وي خېټه کې د پیریان نو دا هغه د جاهلیت خبرې په دې زړو ښځو کې زړو پیرانو مردارو کې او دغه حرام خورو دا په سړکونو چې ناست دي چا بورډونه لګولي چا دست شناسي کوي دا ګوره جرم دی دوی له ور نه شي نو هغه حضور پاک وایي دوی باندې د خدای لعنت وورک ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا کار نه کړی. تاسو په دې بازارونو کې لیدلي کتابونه خرڅېږي هغې ته هیکل سلیمان وایي شیعګان کې دا خبرې ډېرې او دا یهودیانو کې دي یهودیان وایي دا سلیمان علیه السلام چې بادشاهي کوله نو د هغه تعویضونه یې زده وو نو هغه په هغې نوم باندې چاپي چېرته د ګوتو نښې چېرته دغه نښې او څوک دا تعویضونه خرڅېږي هیکل سلیمان علیه السلام نه سحر کړی دی د قرآن شریف وینا ده وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس سحر دا هغه زمانه کې سحر و هغه پخپله خو پیغمبر دی نو دا مردار خلک سلیمان علیه السلام ته او پاکانو خلقو ته دا خبرې منسوبوي دا ګوره دروغ دی او چې څوک درته وایي پام کوه دې له ور نه شئ کنې د ایمان نه خلاصېږي نو هغه بوتان یې تیروان کړل او یې زمزم اوبه راوړی بیت الله شریف یې ټول ووینځله ځکه بعضې نښې په قلم جوړې شوې په دیوالونو بیا چې حج له لاړ یو څه د پاسه یو کال پس عایشې بیبي ته وایي خپلې بیبي ته چې زړه مې دا غواړي چې دا بیت الله شریف روان کړم او په هغه نقشې جوړ کړم چې کوم د ابراهیم علیه السلام دا نیمګړې څه پکې دننه کړم او دروازې وله دوه جوړې کړم او دواړه په ځمکه ولګوم خو دا خلک نوي نوي مسلمانان شوي دي د مکې خلک هسې نه چې زړه کې ورسره راشي دا به وایي چې دا پیغمبر دا ولې ځکه خلک زوړ سیز سره ډېر بانوسي نو یې نه کړو د دې دواړو قصو نه یو دوه مسلې عالمان معلوموي اول چې ابراهیم علیه السلام هغه بوتان هغه مات کړی مات یې کړي نو دې نه عالمان دا وایي چې د محترم سړي تصویر یا بت هغه قابل احترام نه که د جلا صاحب تصویر چا دی ویشله وه که د اقبالي دا ډېر دا د پارټیو هلکان د خپل لیډرانو ښځو او د سړو تصویرونه دلته لګوي نه تصویر ناروا دی او ویشله وه که د ډېر وی لیډري که د ډېر وی ملاوي که د ډېر وی پیري لکه د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب دا فرضي تصویرونه دلته دا کاغذونو والا خرڅوي خلک یې ښکلوي هلکه دا خو دغه دی کاغذ دی نو د محترم تصویر هغه محترم نی د محترم بت هغه محترم نی هغه به په خپل ځای کې د احترام خاوند دی خو ته والا وشله وه د افغانیانو یو جلسې له زه تلم یو ګیلاني صاحب دی یو پکې لیډر هم ناست او د هغه تصویر دی هغه خپلو سړو لګولی د پاټ والا زما تقریر چې راغی ما ورته ویل ګیلاني صاحب زموږ محترم دی خو د محترم تصویر قابل احترام نی دا لرګې هم ښه سړی خوشحاله شو نه لرې ماشاءالله د چا تصویر به په مړی کې نه ځوړنده نو دا د هغې نه معلومه شوه
چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یعنی د هغې په نوم جوړ هغه یې ماتې کې نو د چا محترم تصویر قابل محترم نه. دویمه مسله د حضور د دې واقعې نه دا معلومه شوه چې هغه بیت الله شریف د وار روانه نه کړه. نو چې یو قوم کې یو عادت او گنجایش وي نواره مخالفت مه کوه په طریقې رو رو پیکه چې مانوسې کې ځان سره نو به اصلاح وکړه. او چې د واره یو قوم کې داسې رواجي او د واره پې شروع کړي نو هسې نه چې جنګ او جګړې در سره شروع کړي. نو حضور مبارک لوی دی هوښیار او د حکمتونو خاوند و وی دا تازه تازه مسلمانان شوي دي نو که زه د بیت الله شریف کې تبدیلي کوم د دوی زړه کې سرانه شي نو پرېږدم. ابو بکر صاحب پکې څه ونه کړل، عمر فاروق څه ونه کړل، حضرت عثمان څه ونه کړل، علي مرتضی څوک ونه کړل، حضرت حسن هغوی څه ونه کړل. عبدالله ابن زبیر بادشاه شو په مکه کې او دغه وخت کې ملک افراتفری وه. شام کې عبدالملک او په مکه کې عبدالله ابن زبیر سالاقې د سره وساره سره. نو عبدالله ابن زبیر د ترور نه دا اورېدلي چې ما ته حضور پاک ویلی دی که دا خلک تازه تازه مسلمانان نه وي نو ما به دا بیت الله شریف په لومبۍ نقشه جوړه کړې. نو دی وی دا به زه وکړم ځکه ډېره موده وشوه اسلام خور شوی دی او خلق د اسلام سره مانوس دي. نو بیت الله شریف یې روانه کړه، څادرونه یې لګول او د ابراهیم علیه السلام په بنیاد یې جوړه کړه. دیوالونه یې وکنیستل او دوره یې والا جوړ کړه. نو دا چا چې سیاسي اختلافي کله هغه مذهبي رنګ هم اختیار کړي. نو د عبدالملک یو فوجي سپاه سالار او حجاج دا غنمه مشهور ظالم اول ماستر و د سکول کې بیا ځان رسۍ یې کوله فوج کې څه عهده باندې شو. بیا بادشاه ته یې ځان رسولی وویل صاحب دا عراق اختیار ماله راکړه هلته هغه د دوی حکومت نو چې دا درله زه والم. عراق یې فتح کړ خو عراق کې د پخوا نه افراد تفرید او انتشار. نو په لومبۍ جمعه باندې ورسېد تقریر ته کېناست سخت ویا اهل العراق ویا اهل الشقاق والنفاق یا د عراق خلقو یا منافقان که چا ما درته دوی چې په دې دروازه به وځئ او تاسو په دې دروازه ووتئ ټولو سرونه به پرېږدم. فوج یې راغوست. د هغه دا عقیده وه چې د بادشاه د حکم نه چا دومره مخالفت وکړ سر پرې کول یې روان وي ټیک شي کنې ټولو سرونه پرېږدو. کله بد امنۍ کې زور پکارېږي نرمي د بد امنۍ وخت کې هغه نور هم بد امني زیاته. مجرمانو سره به نرمي نه کې سرونه دې پرېږده. دا ډاکوان دا غواکار دا مردار دهشتګر دا ټول د سټ ته پرېکول پکار چې ملک امن راشي. بیا وی دکانونه به څوک نه بندوي زاغي ذموار زم او که چا دکان بند که دکان یې لوټ دی او سر به ترې پرېږدو چا د یارې دکانونه نه بندو. وی چې کوم شي په لار او په کوڅه کې پروت دی بغیر د خپل مالک نه که بل چا راوچت که د هغه به سر پرېږدو. نو داسې چل یې یو قیمتي څادر ریخمین یو ځل یې په سپینو جامو کې په سپیانو په یو چوک کې کېښود. وایي تاسو لرې ګورئ چې دې ته به څوک لاس کوي چې چا لاس که بس هغه ونیسي. ټول خلک به دروازې داسې تلل او راتلل به چا څادر ته لاس کوونه او نه چا دا وایي چې دا د چا دی وی نه به رالي څوک هر څه چې نو بس امن یې قایم خو د امن د قایمولو دپاره 1,00,000 سړي وجلي دي. نو چې عراق یې واغشت بادشاه ته وایي 1 لاس کې مې عراق دی
ما ته د مکې او د مدینې د حجاز اجازت وکړه چې دا ملک امواله نو راغی په دې نو د هغه دومره دبدبه وه ځکه د هغه معمولي سزا سر پرې کول دا 1,20,000 کسان یې هغه وجلي دي چې دربار ته یې راغوستې دي را به یې غوستل وې سر ته پرېږدي چا څه نه شو ویلی نو عبدالله ابن زبیر په خپله ډېر بهادر او ډېر غیرتي جنګ یې کوم خو دوی ورته ټینکونه ولګول او جبل ابي قبیس پاکه او بیت الله شریف یې ویشتل شو ګروپ د اور په ګولو عبدالله ابن زبیر نه اکثر فوجان ورونه وتښتېدل د یارې او دې تنها پاتې شو دا فوج په بیت الله ورتلی نه شو یو مناره ولګېده عبدالله ابن زبیر مانځه ته ولاړ په هغه راپرېوته بس اواز وشو چې هغه ولګېد نو فوج علي زخمی حالت کې 3 وجلي دي دومره بهادر په آخر فوجانو سره جنګ د یو کس دوبی سو شهید شو بیا هغه ظالم دومره سخت ظالم و چې 3 ورځې هلوړی ځوړند کړ عبدالله ابن زبیر وی چا ورته وی دا خو وی که مور یې راغله او سفارش یې وکړه نو زه به یې پرېږدم مور یې صحابیه ده او دیم صحابي خدای وړوکې اسما بیبي هغې وی نه زه دې ظالم ته سفارش نه کوم ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دی چې بني ثقیف یو قوم دی په طائف کې دې کې به 2 سړي پیدا کېږي یو به نهایت دروغجنې او یو به نهایت ظالم نو دا دروغجن نوم رانغی مختار ابن ابي عبید دا شیعګان چې مختار فورس یادوي دا هغه مختار د جهاد دروغجن د جدا قصې او یو به ظالم پیدا کېږي حجاج ابن یوسف بیا هغه دروغجن خمولي ده مخکې او دا هغه ظالم ده بیا 3 ورځې پس خښت په مکه مکرمه کې جنت المعلا کې او اسما بیبي هم خښه نو دې ظالم بیت الله پورې درته وایم بادشاہ ته خط ولیکه عبدالملک ته د دا نه غوسته چې د عبدالله ابن زبیر بیت الله دی موجوده یو خلک د هغه نوم بیا یادوي نو بادشاہ ته ولیکل چې عبدالله ابن زبیر د ځان نه تبدیلي کړې ده په بیت الله کې او دې دغه وخت کې باغي و د حکومت مجرم نو که ستا اجازت وي زه به بیت الله روانه کړم او په پخواني نقشه به یې جوړه کړم هغه ورته وکړه نو دا موجوده د هغه آبادي ده بیا یې روانه کړه او بیا چې د جاهلیت زمانه کې څنګه جوړه شوې وه حتیم تبار دروازه یې یوه او اوچته یې جوړه کړه عبدالملک چې بیا خبر شو نو خفه و او دته و چې یو ځل یې جوړه کړې وه بیا یې به د روانو کړه نو دا موجوده نقشه ده هغه ده بیا یو بل بادشاه راغلی 170 هجري کې هارون الرشید دغه واقع سن 67 هجري کې شو نو هغه علما را جمع کړل هغې کې یو لوی عالم دی امام مالک صاحب د یو مذهب خاوند دی د افریقي مسلمانان عام مالکیان دي او هغه مدینه منوره کې خښم دی جنت البقیع کې د مدینې عالم دی او لوی عالم دی د مذهب مشر نور علماء بادشاہ ورته وی که ستاسو خوښی نو زه به دا بیت الله شریف د حضور د خواهش مطابق دوباره جوړه کړم څنګه چې ابن زبیر وی امام مالک صاحب نه دا به ستاسو د بادشاهانو د سیاسي اختلاف یو ځای ستانه به بل مخالف راشي هغه بیا روانه کړي بیا چې بل راشي هغه بیا جوړه کړي چې څنګه ده همدقه شانت یې پرېږده همدقه شانت را روانه ده هغه لوی عالم هغه منع کړه وایي ستاسو اختلافات به په دې ځای څرګندېږي خلک کوي نو اوس پکې هماغه وضعوانه ده دلته زه یو 2 ځله ورغلی یم دلته نو د پخوانو بادشاهانو کتبې وې هغه وخت کې چې زه ورغلم د هارون رشید د زمانې د نورو بادشاهانو د سنگ مرمرو باندې خطونه و دننه چې کوم بادشاه کله ورننوت اوس ما اورېدلی دی
چې دننه حصے پکې د اوسپنې او د دغه نری دیوال خېجولی دی او ډېره کودایي پکې کړې ده او دننه بیت الله دوباره مضبوطه کړې ده ډېره. نو اوس په هغه وضع حج په هر مسلمان فرض دی چې سړي سره د کور خرچې نه او د بال بچ د خرچې نه زیاتی پیسې وي چې لاړ شي پې او راشي پې نو علی پې حج فرضېږي او د کور خرچ یې پوره وي. که د کور خرچ نه پیسې زیاتی نه وي یا د سفر پورنی نو په هغه حج نه فرض کېږي. ښځه باندې علی حج فرض کېږي چې د ځان پیسې وي او بل سړی ځان سره بوتلی شي محرم. که خاوند دی ته او دې سره خپلې پیسې وي نو بیا به ورسره ځي او که خاوند دی نو دا بالیږي چې بل محرم ځان سره بوځي. نو چې د ځان د بوتلو او د بل د بوتلو خرچه ورسره وي نو علی په ښځه حج فرض کېږي کنې فرض پې نه. حج بیا درې قسمه دی. یو ته حج افراد وایي او بل ته حج تمتع او بل ته حج قران. درې واړه روان دي. آسان پکې حج افراد دی او دو مذهبونو والا ټول هغه کوي او حضرت ابوبکر او عمر او عثمان به هم هغه کوي. حج افراد دې ته وایي چې د میقات نه یا د دې ځای نه سړی صرف د حج نیت وکړي او بیا هلته لاړ شي یو طواف وکړي بس. خو په احرام کې به یې تر حجه پورې نه پې لاسا شته او نه پې نور طواف فرض شته. که هسې نفلي طوافونه کوي نو کوي. بیا چې منا ته لاړ شي او عرفات ته لاړ شي او واپس راشي نو د لوی اختر طواف ته طواف زیارت وایي. درې ورځې هغه کېدی شي دقه یو پې فرض دی او هغې پسې به صفا مروه کې سعی وکړي او بیا چې راځي نو یو طواف د رخصت پې واجب دی. په سړو شته په ښځو نشته. که ښځه بیماره شي یا خاصه بیماري یا څلوېښتي پې راشي نو د هغې نه ختم شو او سړي به خامخا کوي. نو ټول حج کې درې طوافه دي او یو منډې وال دی. دا اساني ده پکې. دویم اساني دا ده چې قرباني پکې نشته. دې حج کې قرباني نه. دویم ته تمتع وایي. زمونږ د عام خلک چې ځي دی خو دې ځای نه لاړ شي عمرې نیت وکړي نو عمره کې اول طواف وکړي بیا د صفا مروه منځ کې چکر وایي نو بیا سر وخړئ نو حلال شي جامې واغوندي. بیا چې بنا ته ځي نو بیا احرام د حج تړي نو بیا به د حج د اختر پرس یا درې ورځو پورې دننه طواف هم کوي او سعی به هم کوي او بیا چې راځي نو بیا به طواف کوي. دې کې درې طواف دي او دوه سعی دي دوه ځله منډې وال. نو دا یو منډه وال د صفا مروه پکې زیاتي ده. دویم دا چې دې کې قرباني ده. دریم قسم ته قران وایي. قران دې ته وایي چې د دې ځای نه د حج او د عمرې د دواړو په یو ځل نیت وتړي نو چې لاړ شي طواف به وکړي او بیا به د صفا مروه منځ کې هغه سعی وکړي. دې د عمرې اعمال ختم شو خو احرام به نه پرانیسي نو بیا به یو جدا طواف کوي. دې ته طواف قدوم وایي. دا صحیح دا ده چې سنت دی. که چانه پاتې شي نو خیر دی خو کول به کوي. بیا چې عرفات ته لاړ شي واپس راځي نو طواف زیارت به کوي او ورپسې به صفا مروه کې کوي. دې کې قرباني شته او دې کې څلور طوافه دی. لومبی طواف د عمرې، دویم طواف د قدوم، بیا دریم طواف زیارت فرض او بیا د رخصتي طواف او دوه سعی پکې. د تمتع کې د منځ کې طواف نشته. قدوم
او په قران کې دغه وی او قران او په لومبي کې احرام کې به سړی لومبي کې قرباني نشته او د دیم کې قرباني ده خدای پاک وایي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام چې چا تمتع وکړه او چا قران وکړه نو دوی به قرباني کوي کله قرباني توفیق نو 10 روزې بنسي 3 به په حج کې نسي او چې وطن تراشي او غړم به حج افراد دا باغسو هغه خلق کولی شي چې د مکه باشندای او تمتع قران باغ خلق کوي چې د مکه باشندو د میقات نه باري لکه زمون خلق د مکه خلق په صرف هغه افراد کوي ځکه هغه ته د عمره وخت ملاويږي ټول کال له نو عمره د ځان لو کې حج د ځان لو کې او د بار خلق هغه ته بیا مقدرات لویا بنوي ناغي د تمتع کی کولیش او قران دیو کی دا حکم چانا تپوس کړو او تاسو دا مم کړئ چې زنانه زی نو دوی دارو استعمالي د حیض د بندولو د پاره نو دا روانه او کنه او روانه خزه کده عبادت پنیت چې زما په عبادت کې فرق را نشي او کمه نو هغه ستنه او دارو والی شي چې هغه وینا راتللې بند بس هغه چې ختم شي به راځي ځکه هغه دوران کې په بیماری رااله نو دا بیت الله شریف ته نشتله نو طواف هم بند شي او بیت الله شریف د جمعات د منځونو نه محروم شي اگر چې دا په دې ګناهګار نه ده ځکه د خدای د طرفه بیماری او کله استعمال کی چې بیماری بند کی نو خیر ده چاوی زمون کور ته خواته غریبانان دي د خپل کور نه بجلی او ګیس ورکول شو کنه ورکول شي خو پیسې به ته داخله دا څنګه چې ورکی وغي په مفت کې خوري نه مفت حکومت نه غلا خنه دا د حکومت شی نه ده دا د ټول قوم ملکیت بجلی ګیس دا قومي ملکیتونه دي نو دا د ټول قوم نه غلا ده نو کنیکشن ورکا ټیک دا ګیس اشعار څنګه کوي بسم الله والله اکبر که سړی په موبایل کې راولي نو خیر دی ځکه ډېرو خلکو پکې ټنګارې بند کړي نو د خلکو منظم کې فرق راولي صح کال ما په عمره کې یو جاهل سړی لید په طواف کې اوس موبایل په ټیلی په دې شي خبرې کوي او د کور سره په چوغو چوغو ما یا جاهله ځکه د هر چا په طرح کې دا نیولي ښځو سره نو دا شرنګ شوم نه خو بسم الله خدا او کلمه خدا دا ساز نه کلمه خدا الشامی چې لیکلي د خپل زمانه چې ذکر د خدای پټنګ ټنګ نه دی پکا اخو جدا خبره ده او دا خو ټنګ ټنګ بند شي هغه ریکارډ ته لرګه او ریکارډ پکې خو لګا لکه ریډو کې هر سره راځي ته پکې ناپ وره تلاوت پکې وره وعظ پکې وره بین الاقوامی لحاظ کې پاسپورت کې د مذهب خانه څنګه ده مذهب خانه ضروری ده ځکه د سړي تشخص او دین معلوم شي نو پاکستان کې مخکې په پاسپورت کې مذهب لیکلو ادیانه عربی کې لیکي ادیانه مذهب دې څه ده اسلام کدا ونه لیکي نو دې کې دا نقصان ده چې د ملک قداران استقادیانات او ډېر انګريزا هغه به دا پاسپورت وړي او په دې چل به سعودي عربو کې داخلي الته نه ملا بار بورډونه لګېدلې دي د جدې په طرف چې غیر مسلم به دې علاقې ته نه راسي جواهرلال نهرو وزیرو او لار ریاسته او دا قدا خواهش و چې بیت الله شریف وینم د مسلمانانو مرکز غوي نه اجازه نشته جزونه نه په بیت الله نه پریری جزونه چې څومره راځي برطرفه وسی او د مدینه منورې نه بار بورډونه لګېدلې دي چې غیر مسلم بده خار ته ناراضي بار سړکونه چیزي بار لارې ولا جوړې کړې
نو چې مذهب خانه پکینی او پاسپورت هم داسې نو داسې به ځان ته ما سبق وې پخوا نو یو بوډا سړی راغلی او زمونږ د چارسدې د خو خار د تاکال کې اوسېده او د رنګونو دکان یې په قصخانه کې ما خو نه پیژان ما سره کېناست پښتو یې ویله ستړی مه شم ما ته وایي ته ما نه پیژنې ما نه وایي زه ستاسو د کلیم د فلانکي او د فلانکي ماما یم نو هغه زمونږ د محلې ما ډېره ښه ناستو ورسره نو د دې اسلامي کالج یو ډاکټر او بل پروفیسر ما سره بلدو نو زه هغه سره ناست لیدم نو ما ته اشاره وکړه چې ورنه ما ته وایي دا سړی ته پیژنې ما خو نه پیژن خو راته وایي زه ستاسو د چارسدې یم او د فلانکي ماما یم وایي نه بل شان دی پیژنې ما بل شان څنګه یي وایي دا سرکوزې قادیانې دی نو راځه چې قاضي ته ووایو چې دا وباسي هغه وخت کې دلته قادیانان غیر مسلم قرارداد شوي نو اسمبلی نو پاس کړی نو قادیانان به هم راتلل او مذهب پاسپورټ کې به دا لیکلو نو ما ورته وی قاضي ته څه فایده نشته ځکه قاضي به یې راوغواړي هغه ته به وایي زه مسلمان یم زما پاسپورټ کې اسلام لیکلی نو چا په تندي خو کافر نه لیکلی نو هغه یې قانونا نشي وښکلی خو زه پې پخپله یاره تېروم په دې تېړي دې تاکات کې څه قادیانان تېر شوي پته نه لګي چې اوس شته او که نه هغې ډېر خلک قادیانان کړي نو زه ورسره بیا کېناستم ما وایي زه یې پخپله ما وایي کاکاجي ستا متعلق مې اورېدلی دي چې ته قادیانې وایي نه زه قادیانه یم زه مسلمان یم تا سره دا لمونځونه نه کوم دا څو ورځو راسي زه مسلمان یم ما بل وسو ما ډېره ښه ده وګورې دا عقیده لاره چې د حضور پاک نه پس چا د پیغمبرۍ دعوه وکړه د هغه زیارت ته مې اشاره وکړه چې د دې مبارک ذات نه پس چا د پیغمبرۍ دعوه کړې دا کافر دی زمونږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې آخري پیغمبر دی او پیغمبري پې خدای ختم کړی ده نو غلام محمد قادیاني دا دعوه کړې وه نو خراب دی نو څه ساعت یې غږ نه کوم بیا راته وایي زه قادیانۍ نه یم لاهورۍ یم ما لاهورۍ پکې سي وی لاهورۍ وی مونږ هغه ته زبرګ وایو مجدد غلام محمد قادیاني ته ما وی انا لله و انا الیه هغه ځان ته پیغمبر وایي کتابونه یې ډک دي او ته هغه ته زبرګ وایي وی نه هغه د پیغمبرۍ دعوه نه وه کړې ما زه فرض که ستا خبره به ومنم خو ته دا ووایه که هغه د پیغمبرۍ دعوه کړي نو هغه کافر او ما یې پښتون سړی زمونږ د وطن ساده ته د چا د زبرګۍ نه څه خبرې او د قیامت پر ورځ د تا نه خدای دا تپوس کوي چې پلانکي زبرګو کړو خدای پېژ شو خلک پېژ تا نه به ستا د ایمان تپوس کوي او د دې پیغمبر به درنه تپوس کوي چې د ده په بار نو ما ته بیا وایي هغه د پیغمبرۍ دعوه نه وه کړې ما وایي دا ووایه که هغه دعوه کړي نو کافر دی دی نه وي ما پیښه ما چې زړه کې څه خارښ ده ما وایي که دا نه وی نو زه قاضي ته ویم امام د حرمه قاضي مقابل نو هغه به دې وباسي دوه لاسه وخت وی بس اما ورته وی حج دی عبس راتلل دی عبس منځونه دی عبس شي دې نه قبلېږي که عقیده دې دای بیا مې پېکه په مذهب بسته ما توبه ده زه مسلمان ما اوس نه توبه وباسه د حج نه مخکې راغلم کنې حج دې نه کېږي او دا مې پې یاره تېره کړه چې قاضي ته وایم کنې قانونا قاضي نه شو وکړي ډېره ښه زما مخکې توبه وکړله بیا به زما توبه ده زه به چې چا د پیغمبر علیه السلام نه پس د پیغمبر زه په چوټۍ کې راغلم هغه مې خورایونو که راغلی محمد شاه دی اشرف ګل لیکي نو هغه یو کس ما پسې راغی زمونږ ماما له مونږ دعوت کړی دی ته هم راشه زه ورغلم ستړي مشي مو کړ ما وایي جي صاحب هغه وعده خو په هغه وعده ده که نه چې هغه حرم کې م کړې وه ما ته وایي زه خو بیا قادیانۍ شوی ما وایي انا لله هغې هغه چې ډوډۍ مې پرېښوده ما دې سرکوزي سره ده دا خلک به دا ځي چې پاسپورټ کې دا نه لیکلي چې مسلمان دی که څه دی عیسایان به د دې نه فایده لي او اوسه پورې پاسپورټ کې وه
اوس ولې لرګوي زناورو خدا د امریکې دباو دی چې د اسلام نښې د اسلام نوم د جهاد آیتونه د دین خبرې دا دهشتګردي پیدا کوي او انتها پسندي پیدا کوي دا ختم کوي نو زمونږ د صدران او وزیران دا خو د دین نه دي خبر کړي دی خو د امریکې او د انګریزانو په غیب کې لوی شوي دي نو نیکانې هغې دي نو چې هغې ورته څه وایي دوی بلې صاحب ډېره ښه دا ولې مسلمان ذلیله دی قسم دی د عوامو د وجه نه دی د دې حاکمانو د وجه نه که دا حاکمان ټول په یو میدان ولاړ یو کلک نه به یې کرسۍ تله نه به یې بادشاهي تله بادشاهي خو په خپل قوم ده چې قوم سړي نه خوشحاله زمونږ دا غیرتي بادشاه دی غیرتي سره نو ستا بادشاهي ته خو په امریکا نه کې امریکا د خدای پته لرو وایي نو دا کوشش دی عرب هم ډېر بې غیرته شوي دي هر یو حاکم په دې سوچ کې چې زما کرسۍ او زما اقتدار لاړ نشي هلکه دا کرسۍ څه شی دی قسم دی د هغه زمیندار چې ګوډ او چاري وکړي او جوار ډوډۍ او ساګ او شملي وخوري او پیاز ورسره وخوري او د توت د سوري د لاندې سملي قسم دی ما ته د هغه ژوند د دې بادشاه د ژوند نه ښه ښکاري زمونږ د حاکمان خو چې او دسماتې له ځینو مخکې سکوټي والا لاړ شي چا کموډ کې خو راته چا څه بلا نه دی او که یو پیشو پې اواز وکړو چت پې ټوپ والي یو صدر راځي ټول پېښور بند دا ولې لارې بند په منارو سړي زمونږ د منارې کار کېده ماله پولیس مشر راغی وی چې یاره زه خو پېژنم چې دا خو کار کوي خو موږ ته فلان کیو افسر ووایي چې دا منارې کار دی نه کوي ځکه چې زه قطاره چې څوک چاپسي شي هغه تې په دغه نه خلاصېږي خو دا چې څوک د خدای نه نه یېرېږي که نه هغه د هر چا نه یېرېږي او چې څوک د خدای نه یېرېږي هغه د چا پروا نه لري مرګ مقرر دی لوی لوی خلک وجلې شوي دي داسې موږ د دې قایله نه یو چې یو مسلمان حاکم څوک مړ کړي او بې عزته شي نه دا د اسلام حکم نه دی خو دا دومره یاره دا د خپلو کرتوتونو د وجې نه نو که مسلمانان بادشاهان کلک ودرېدل نه به د عراق کې دا مصیبت و نه به افغانستان کې و نه به په بل ملک کې و خو دا ټول چپ ناست دی هلکه دنیا کې خو لوی دهشتګرد امریکا ده افغانستان کې څومره لکه خلک مړه کړه او عراق کې څومره خلک مړه کړه مسلمان ملک چرته کافران داسې وجلي دي یا په کافرانو ملک یې داسې اغشتی دی په دې طریقه نو د دنیا لوی ظالم ترین انسان امریکا ده او بوش چې دا دل دوباره پاس شو دا د یهودیانو په امداد یو یهودي دی مردار د هغې نایب وزیر دفاع دی هغه دې ته وایي چې په ستمبر 11 ستمبر واقعاتو شو ټریډ سنټر باندې چې حمله شو چې زه د الله بیت الله شریف رانو که غواړئ او دا ځل یهودیانو ورته وایي زمونږ خلاف پروپیګنډي کېږي په عربو اسلامي ملکونو کې که د دې دفاع ته کې نو موږ تاله ور درکوو هغه ورسره ذمهواري واخیسته او وزارت خارجه کې مستقل امریکې دغه جوړ کړ د یهودیانو د دفاع لپاره مستقل سیکشن نو یهودیانو ولا اوټ ورکړو د هغې په اوټ پاس شو کنې مسلمانانو نه ورکړ نو که دوی کې غیرت پیدا شو مسلمانانو بادشاهانو کې نو دا کارونه بنا نو پاسپورټ کې د مذهب خانه ضروري ده چې موږ مسلمانان دی کې عیب څه دی ولیکه پکې دیانت دې څه دی مذهب دې څه دی اسلام دې کې پتا سو څه تندر پروزي او دا ټول د امریکې هغه خبرې دي چې دا غلامان دي اوس دا زناور ته ګوره چې د ماشوم د اول جماعت نه به انګریزي وي ځکه چې دې ساینسي علوم زده کړي یا مور زناورو چین انګریزي زده کړې ده چې تاسو نه مخکې شو او روس انګریزي زده کړې ده تاسو هغه علوم په خپلو ژبه کې راواړوئ چې 12 کروڑو مسلمانانو په بچو انګریزي زوتوي 14 کاله به پردی ژبه زده کوي او بیا به هغه علم زده کوي یو کمیټي مقرر کړي چې هغه علوم د خپلې ژبې ته راواړئ او هر سړی زموږ ساینسدان شي ایک خو به د خان بابا زوی ساینسدان کېږي چې اوچت کالج کې سبق وایي مثلا نو 14 کاله چې یا لږ په پردی ژبه په دغه باندې طاقت ختم شي هغه مخکې څه زده کړي
نو دومره بې عقله قوم ما نه دي لیدلی لکه زمونږ د پاکستان حاکمان دغه حقیقت دی هغه نظام تعلیم چې ظالمانو هغه علوم راواړوي خپلې ژبې ته کمیټي لږ لږ کسان به نو 20 کسان چې مقرر کړي ماهران د ژبې اردو کې د هر قسم صلاحیت دی عبدالحق کمیشن والا اردو چاپ کړي د هر ژبې ترجمې لفظ ترجمې لیکلې د انګریزیانو اردو ته هغه علوم راواړوي د چین زمیندار هم ساینسدان دی چین په هر میدان کې امریکای له شکست ورکړ د امریکای په بازارونو کې د چین مال خرڅېږي او زمونږ په کارخانو په ترکارو کې مخکې شو په کپړو کې مخکې شو په مصنوعاتو کې مخکې شو او انګریزي ولا نه ورځي نو کمال خو ژبې پوه نه هغه خپلې ژبې ته یې راواړو روس کې خپله ژبه ده فرانس کې خپله ژبه ده جرمني کې خپله ژبه ده نو تاسو هغه علوم راواړوئ خپلې ژبې ته او بچي ټول ساینسدانان کې ټولو باندې ولې انګریزي زوتوئ او تش انګریزي ویم نه که د انګریزي سکولونه هم لیدلي ماشوم د واره کوټ پتلون به تا غوندې او انګریزي سر به دي او سرتور به را روانه او بوټان به دې پالش کړي او دلته به دې لکې ځوړنده کړي نو یا زناورو تاسو ورته ژبه ښایه نو دا جامه هم وله ولې بدله کړه د ماشوم ذهن ته دا وغورځئ چې ستا عزت په دې لباس کې د دې یونیفارم کې او ستا مشران هغه دي چې د دې جامه واله نو دا تهذیب خراب کړي معاشره خرابه کړي خدای دې دوی آزاد کړي زمونږ د حاکمان تعلیمي دغه یو بورډ ته حواله کړي د آغا خان بورډ آغا خان په شیعګانو کې د ټولو نه زیات خراب دي دا نور شیعګان هم هغې ته خراب وي آغا خانیان د خپل آغا خان ته خدای وي او د کوم لیدلی زه عبادت خانو ته تللی د چترال کې دي ګلګیت کې دي هنزه کې دي هغې د خپل مال 15 حصه ګټه هغه له ورکوي او چې دا ښځې لاړې شي دا جنکۍ ورته پرتې په ځمکه دا پیغلې واده شوی زلفې یې ځوړندې کړې هغه به په هغې ځي او هغه چې روانې دا ګلونه پرې ورغورځوي دغه دا زمونږ خدای دی د هغه تصویر به د هغې په جماعتونو کې لګېدلي جماعت خانه کې هغې ته به سجده کوي نو دا نور عام شیعګان هم هغې ته خراب وی هغه مردار دا فاطمه فاونډیشن د هغې دی او یونیورسټۍ دی په کالج او میډیکل کالجونه دی په کراچۍ کې او په کوټه کې موټلې دي ځکه د دنیا په ټول جهان کې د پرنس کریم آغا خان نه مالدار انسان نشته جزونه دي حکومتونه دي د هغې دا کوشش دی چې موږ خپل سټیټ جوړ کړو په دغه کې په هنزه او چترال د دې د جدایۍ کوشش کوي نو هغه ظالمانو ته دیوس ورکوي هغې به ستا د صحابه او ستا د دیني تعلیماتو دغه کوي هغې خو به خپل عقیده پکې راولي او ګډوډ به پکې وکړي خو ناپوهه حاکمان دي او ناپوهه وزیران دي نو د مذهب خانم ضروري ده او تعلیمي نظام د آغا خان بورډ ته حواله کول هم ضروري دی او مسلمانان چې د امریکې د دې غلامۍ نه وځي دا کوشش کوي چې خدای زمونږ د حاکمان دوی کې عقل پیدا کړي او دینی غیرت پکې پیدا کړي تهجد لمونځ په هغه ټولو نه په آخر وخت کې غوره دی د څومره چې وروستۍ درېیم پار هغه غوره وخت هغه وخت کې د خدای د طرفه یو اعلان کېږي څوک شته چې عبادت کوي چې زه عبادت قبول کړم څوک شته چې ما ته زاري کوي دعاګانې کوي سوالونه کوي چې زه سوال قبول کړم د خدای د طرفه اعلان ځکه هغه عبادت ریاکاري پکې نه راځي چاته ځان ښودنه نه راځي د خدای او د بنده جدا راز و نیازي په خپله کوټه کې او د بندګۍ هغه پوره مظاهره نو په نفلو کې د ټولو نه بهترین مونځ د تهجد مونځ دی چې سړی یو شپه دوه سړي ته تکلیف وي او که ځانه مدد که په خوشحالۍ به راویښېږي وی حضور مبارک عالم غیب دی نه داسې اطلاقا به نه وی د غیب علمونه خدای هغه ته دومره ورکړي دي چې د ټولو پیغمبرانو نه زیات دي دا خو د هغه معجزه وه خو عالم غیب چې نوم چې والي که نه نو دا ته مرادېږي چې د هر غیب نه خبر دی نو د هر غیب سره د هغه تعلق نشته
خدای د هغې غیبونو نه خبر کړی دی چې د معجزې په شکل ورته خدای ښودلی دی او امت یې تیارولی دی. اوس د شګو شمېر څومره دی؟ د دې پیغمبر ته څه حاجت؟ اونو شمېر څومره دی په دنیا کې؟ پیغمبر ته د دې څه ضرورت دی؟ دنیا کې څومره کبان دي په دریابونو کې؟ که دا نه معلوم نه دی معلوم چې کوم د شریعت او د عقیدې او د آخرت سره تعلق لري او د جنت او د دوزخ سره د غیب خبرې هغه ټولې ورته خدای ښودلې دي. خو عالم غیب اطلاق داسې نه دی راغلی، ځکه هسې نه چې خلک د خدای درجې ته ورسوي. په کتابونو کې دا منع ده. او نور د غیب و خزانې مغیبات خدای بې اندازې ښودلې دي. زمونږ ته چې پیغمبر ویلي دي چې قبر کې عذاب دی، مونږ خو نه دي لیدلی. او جنت حق دی، دوزخ حق دی، جنت کې دا خوشحالی دی، دا خو راته هغه ویلي او د غیب خبرې دی. دا خو مونږ د ځان نه شم معلومولی نه په خپل عقل. خو عالم غیب حکم دا صرف صفت د خدای دی او داسې ویلی شي چې د غیب خزانې او که دا د مرادي چې بعضې غیبونه خدای. یو عالمي مثلا تاسو ته تپوس کوم، څوک وایي دله د سپلو جوړولو چل ورځي، ته وایې نه ورځي. هغه وایي دا څنګه عالم دی چې د سپلو جوړولو چل نه ورځي؟ ته به وایې د عالم دې ته څه ضرورت دی؟ دله د سیکل پنچر ورځي نه، د هغه ضرورت څه دی؟ که پیغمبر ته دا نه معلوم چې د شګو شمېر څومره دی نو څه چلو شو؟ د پاڼو شمېر څومره دی، څه د هغه په عزت او په کمال کې څه فرق راځي؟ نه دې ته حاجت نشته. او نه دې دپاره خدای دنیا ته رالیږلی دی چې امت ته دې دا وښایي چې د شګو شمېر دومره دی، د پاڼو شمېر. دا څه خبره ده؟ خدای وایي ما جنت کې داسې نعمتونه تیار کړي دي فلا تدري نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. ما داسې خوشحالۍ تیارې کړي دي چې یو انسان ته نه دي معلومې. هغه انسان کې پیغمبرانو نو دا حکمونه لګول بیا پیر ته عالم غیب وایي دا خره دا عالم غیب دی، د غیبو نه خبر دی. نه، د غیب علم چې کوم تعریف دی چې هر شي ورته معلومي بغیر د واسطې او اسبابونه، او هغه شیان چې نه په تجربه معلومیږي نه په عقل، هغې ته عالمه. د پیغمبرانو علم محدودي لا محدود نه، ځکه خدای پیغمبر ته وایي ته دا دعا کوه وقل رب زدني علما، خدای زما علم زیات کړي. نو که علم لا محدوده وي لکه د خدای په شان، نو بیا سوال څه لګوه؟ او د خدای او د بنده فرق پاتې څه شو؟ نه بنده بندهی که ډېرو کمالاتو ته ورسېږي او خدای خدای دی. پیغمبران دې دپاره نه راغلی چې ما ته خدای ووایه یا د خدای صفتونه ماله ووایه. نه، هغه خدای سره بندګان یو ځای کوي چې خدای په دې خوشحالېږي، خدای په دې خفه کېږي. هغه بېزي د دنیا نه، د هغه کار دا د هدایت دی، قوم ته ښودنه ده، د خیر و شر مالک او چاله زامن ورکول، لوریانې ورکول، باران ورول، لمر راختل او راخېجول، دا د خدای صفتونه دي. دا د پیغمبر کارونه نه، پیغمبر د بیان د خدای د رسېدو دپاره راغلي. هغه دا نه وایي چې زه د خیر و شر مالک. نو پام کوئ دا جاهلان دي، دوی ساله د رسول الله مبارک نه زامن غواړي، لوریان یې غواړي. هلکه دا ولې؟ چا سره سړي سره 3 تولې سره زري په هغسې نشته. سرو زرو نصاب 9 تولې دی، 9 تولو نه چې کم وي نو په هغه زکات نه. دا چا وی چې حضور پاک شیطان ته دا وویل چې ولې د سجده ونه کړه؟ نو هغه وی خدای داسې مقرر کړی دا د شیطان دوکه ده. دی اول خدای ته ویلو سجده دې ولې ونه کړه؟ دا وی خدای ته په اوزل کې لیکلي وو، وی ته زما د اوزل نه مخکې خبر وي که اوس خبر شو؟ دا خو د خپل تکبر د وجې نه ده کړی، خو زما کار دی. دا اوس هم دا بدماش سړی یو سړی مړ کړي که نه، نه بل سړی وایي یاره د ده مرګ به زما په لاس لیکلی و. هلکه تا د خدای هغه لیکل پوره کړي دي که خپل بړاس ته پرې وکړه؟ خدای خو په تا مونځ هم لیکلی دی، مونځ له بلې نه تللی. خدای خو در باندې لیکلي و چې پاک مسلمان ته څومره وی، په دې دې عمل ولې نه کوم؟ نه، تا خو په خپل بړاس وکړه، ټوپک دې راواغېسته او ګنو کې ورته کېناستې. دا د خدای هغه تقدیر پوره کوم، ته د خدای د تقدیر نه خبر وې. نو دې ته عذر لنګ وایي. نو دا دې یو مثال دی. دا ګډوړي چې د ګډې بچې دا د سپي نه ډېر یېرېږي. نو یو کور کې ګډ چا ساتلی و،
نو ښځې ته وایي د بادام ګل مور ده ګډورې د شپې وتړه چېرته سپینه ونه یېرېږي او په کوي کې ورپرونه سي نو ښځې هم کم عقل شي دی بس ویل شوي دی یې پروا نه ده لره د شپې اتفاقا په دیوال سپې راوړېدلې دی ګډ ته منډه کړې دی او په کوي کې پروت دی سار چې ګوري ګډ مردار پروت دی ښځې ته په خار شو یا مردار او ورته وایي خواره دا دی په اوزل کې لیکلي وو ده ورته وایي اوزل داسې داسې کړی ما و تا ته د اوزل نه مخکې وي دي دا د جاهلانو خبرې دي چې دا به په تقدیر کې لیکلي وو تا چېرته ډوډۍ محنت پرېښې دی جومات کې کښېنه او پټي ته مه ځه نه یوې کوه موږ دانې اچوه وایي ځکه په اوزل کې لیکلي نو غنم به میم کېږي او دانې به میم کېږي او کور به اټاله جوړېږي یا بیمار شي بیا ډاکټر له مه ځه که په اوزل کې لیکلي ښه کېږي به هلته خو منډې وی او دا وایي چې خدای یو نظام پیدا کړی دی هغې ته د اسبابو نظام وایي د خدای هغه کارونه د اسبابو په پردو کې وي هغه د خدای کار دی هغې سره زمونږ تعلق نشته علاوه د ایمان نه تا ته حکم د دې دی چې دا کار به کوې په اوزل څوک نه خلاصېږي چا وی د څلور رکعاتو نفل نیت تړلی نو تحیاتو به عبده رسولو پورې وایي که درود شریف عبده رسولو پورې دې ووایي او که درود شریف ووایي نو سجده سهوه پرې نه راځي په نفلو کې او په سنتو کې وایي زمونږ کور خواته یو ګاونډي دی ګیس یې لګولی دی خو میټر ورکره نشته نو یو سړی راځي هغه له روزانه هره میاشت 15 روپۍ ورکوي نو موږ د هغه نه ګیس اخیستی شو که نه نه هغه مجرم دی که غلا کوي او ته به مجرمې که غلا کوي نه غلا به نه کوي چې ګراني نو حکومت ته درخواست وکړي چې ګیس کې فرق دی یا بل زیات دی یا دا کمیو کې خو غلا اجازت په شریعت کې نشته که سعی کې سړي وخت تېر شو پکې منځ کې دمې کوله یا مونځ ودرېد خیر دی که فاصله وخت پکې راشي په طواف کې یا په سعی کې طواف کې اکثر جمع ودرېږي خلک طواف بند کړي یا سړي اودس مات شو مې چا دی ورلی نو دی د اودس مات کړي نو بیا دې د هغه ځای نه شروع کړي چې کوم ځای کې بس کړي دي او که د سر نه شروع کړو خو ښه ده خو که د امیان نه شروع کړو نو کېږي سعی ما او طواف غواړو درود شریف هو اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا خدای زموږ د مشرانو ته هدایت وکړي زموږ د عمل د فتنو او د کافرانو د شرارتونو نه محفوظ کړي زموږ د لیډرانو او حاکمانو کې عقل پیدا کړي او دینی غیرت پکې پیدا کړي او اجتماعي سوچ پکې پیدا کړي خود غرضي او د خپلې پاټۍ دپاره منډېوال دا د ملک تباهي ده دا فکر ته لرکړي او ذهن اجتماعي کړي چې د ټول ملک خیرخوا وي او د ټولو مسلمانانو خیرخوا وي او په خپل دین باندې کلک ولاړئ چې موږ د غلامۍ په بند کې دوباره بند نشو برحمتک یا